أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن والفجر قسم دے د سحر وليال عشر او قسم دے د لسو شپو والشفع او قسم دے د جفت والوتر او قسم دے د تاک واللیل اذا یسر او قسم دے د شپی چې کله روان شي هل فی ذلک قسم تحقیق آغی سیزونو کې قسم دے لذی حجر عقل والو د پارا علم ترا آیت نبینی کیف فعل ربک سوکل ستارب بعاد قوم عاد سرا کیف فعل ربک سوکل ستارب قوم عاد سرا ارم چکم ارمو ذات العماد غٹو غٹو ستنو والا التي لم يخلق مثلها في البلاد اغاد چې دا غي پشان پیدا کړي شي وینو په خار کې وسمودا او قوم سمود الذين آغا قوم سمود جابوا الصخرة چې کومو کانی تراش کړیو بالواد په وادی کې وفرعون او فرعون دینو قتلے ذل اوتاد آمیخون والا الذین طغوا فی البلاد مخلق سرکشی کرے و خاریوں کی فاکثروا فیها الفساد پس دیر زیاد اکواغ خلق پا خاریوں کے فساد فصب علیہم ربکا پس ور اغرزول پاغی باندستا رب صوت عذاب دا عذابا کوڑا ان ربکا بے شک استاس رب لبالمرصاد پگھات کی دے فاما الانسان بس بہرحال انسان اذا مبتلاه ربه کل ازماو کئی اغد اغرب فاکرمه بس عزت ولورکی ونعمه او نعمت ولورکی فیقولون اغبی ربی اکرمن زما رب زما عزت کو واما اذا مبتلاه او بہرحال چکلی ازماو کئی فقدر علیہ رزقه پستن کی پد باندی رزق فیقولون اغوی ربی احانن زما رب زما توہین اکو دا دی صورت نم صورت الفجر دے اولنی آیات کریمہ کی دا لفظ راغلے دے دا صورت پا مکہ مکرمہ کی نازل شوے دے دا دین مخ کی 9 صورتون نازل شویو دا دا نازلی دو پا اعتبار سر لسم لمبر صورت تے یو رکو دو دیر شایاتون دی والفجر کی چی دا واو دے دا واو قسمیہ دا معنی بای کی گی چی قسم دے دا سحر
فجر نس مراد دی مفسرین کرام فرمائی دی آیات کی دا تفسیر گئی چې دا فجر نه مراد د ورکوټي اختر سحر دی. دویم تفسیر کی دا دی چې دینا لسم ذی الحجې سحر مراد دی. هغه د غټ اختر سحر دی. دریم تفسیر کی وای چې د نهم ذی الحجې سحر د دین مراد دی. او بل تفسیر دا کوي چې د دین هر یو سحر مراد دی. دا نورانی وخت دی، لہذا د دې وخت قسم الله فرمایل ولیال عشر، او قسم دے د لسو شپو. دینا کم شپې مراد دی. یو تفسیر کې دا دی چې د رمضان المبارک اخیری لس شپې د دین مراد دی. ولیال عشرنا حدیث پاک کې راځي التمسوها فی عشر الاواخر من رمضان. د رمضان المبارک اخیری عشره کې لیلۃ القدر تلاش کړي، نو د دین دغه چې د مراد دی. بل تفسیر کې راځي چې د یکم ذی الحجې نوالا تر لسم ذی الحجې پورې دا لس شپې چې دي دا د دین مراد دی. دریم تفسیر کې دا راځي چې د محرم الحرام ابتدائی لس شپې چې کومې دي هغه د دین مراد دی. ځکه چې هغې نه د اسلامی کال آغاز کیږي. والشفع او قسم دے د جفت، والوتر او قسم دے د تاک. د دې یو تفسیر دا دی چې د جفت نه مراد چې کوم دی هغه د سحر او د ماسپښین، د مازیګر او د ماسخوتن منځونه مراد دي. او د تاک نه مراد چې کوم دی هغه د ماښام مونځ دی او وتر دی. او دا مانم کیږي چې د جفت نه مراد مخلوق دی او د تاک نه مراد الله تعالی دی چې هغه وحده لا شریک دی. ځکه چې مخلوق کې نرم هم وي او مادیم پکې وي، تورم پکې وي او سپینم پکې وي، ورکوټي قدوالم وي او لوی قدوالم وي، پهلوانانم وي او نرینه رشکیم وي، اسمانم پکې شته دی بلندی والا او ځمکم پکې شته دی پستی والا، شپم پکې ده ورځم پکې ده. دا ټول شیزونه چې دی جفت دي. الله تعالی ذات وحده لا شریک دی، د دې په مقابله کې هیڅوک هم نشته دی. نو مفسرین کرام فرمایي وتر نه مراد الله دی. واللیل اذا یسر او قسم دی د شپې چې کله هغه طلوع کشي. شپه چې کومه ده دا د تیارې والا وي. د الله تعالی په قدرتونو کې یو قدرت دی. دا تفسیر هم کوي چې د شپې نه مراد د معراج والا شپه مراد ده. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا، پاک دی هغه ذات چې کوم بوتلو خپل بنده د شپې په وخت کې. هغه شپه د ډیر برکتونو والا ده چې په کوم مشپه کې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکی مکرمینا مسجد اقصی ته بوتلو او د مسجد اقصی نه اولنی اسمان ته، دویم ته او سدرۃ المنتہا پوری بوتلو. دا د بیداری حالت کې ور باندې الله تعالی دا سیر وکړو، خوب نو کتلې. په بیداری کې الله تعالی په دغه یوې شپه کې د مکی مکرمې نه چې دی روان کو سدرۃ المنتہا پورې ورسول. او په دغه شپه کې چې دی پنځه منځونه چې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تحفې په شکل کې ملاو شو. هل فی ذلک قسم، تحقیق په هغې څیزونو کې قسم دی لذی حجر عقل مندو د پاره. جواب قسم محذوف دی. هغه څه دی؟ لتعذبن یا اهل مکہ، تاسو ته به ضرور قسم درکړی کیږي مکې والو.
چې کوم رب تعالی پاغ سیزونو د قائمولو باندې قادر دی هغه تاسو چتولم شي سزام در کولې شي علم ترى یو رؤیت وی سترګو سره قتل او یو رؤیت وی زړه سره قتل مفسرین کرام وی چې دلته رؤیت قلبی مراد ده یعنی پیجندل نو الله تعالی وی علم ترى یعنی علم تعلم آیاتا تا علم دے مونگا دفینا ذکر چید کل دا واقعات کے دل نو پیغمبر علیہ السلام خو دنیا تلا تشریف نو روڑے قوم عاد و قوم سمود چی تیر شبیو کنا کیف فعل ربک بیان سو کلستا رب قوم عاد سرا ارما چکم دا نسل پا اعتباد سرا ارمو عاد بن ارم بن سام بن نوح عاد چې د نوح علیه السلام کړوسیو دنه مخکې چې د دومره نسل چې د خور شو چې مستقل یو خاندان جوړ شو دار د ډېر اوچت قد والا او صحتمند سړی ذات العماد اوږدو ستونو والا د دای کدونه ډیر اوږدو ورونو ستنې چې کومې دای وی هغه ډیر غټي وي ځکه چې دای په خپل غټو اوږدو تنې وي د دای نو دای استنیم ډیر غټي جوړږي التي لم يخلق مثلها في البلاد هغه قوم عاد نو پیدا کړي شوی د دای پشان فخاریو کې یعنی پخاریو کې د دای پشان بل څوک نو پیدا شوی دا سے قداور صحتمند الله تعالی په نور په خارونو کې نو پیدا کړی طاقتور مو مضبوط مو اذا بطشتم جبارین او چې کله تاسو چا باندې لاس چوي ظلم سره داسې راګیروي او نور قومونو ته تاسو چې ده داسې چغه وخی چې من اشد منا قوه مونږ نه څوک زیات طاقتور شته دیغ خلقو دا پارا اللہ تعالی هود علیہ السلام راستولیو او دای دا احقاف با علاقہ کی اسیدن هود علیہ السلام با دای تا تبلیغو کم نو لغونتی کی خلق مسلمانان شون نور خلقو تسلیم نکم کل دای دا اللہ تعالی خبر تسلیم نکا نو نتیجہ سر ہوا تا دا دای چکمی ونی وی آغا اوچی شویم پټی تبا شو زناور مړ شو او بو د پاره تنگ دسته جوړ شو او خلک چې دی بل طرف ته روان شو مجبور شو نو حضرت هود علیہ السلام ورته فرمایل چې په ما باندې ایمان وروړی الله تعالی به پتا سو باندې باران اوري او تاسو حالات بچ دی خشي نن سبا چې دلتم باران نکیږي تقریبا کال برابرې دوه د چې باران نشته دی حالکه پینډای داسې خارو چې هر وخت به پکې باران وریدو او نن چې زمونږ د ګناهونو د وجې نه چې باران نکیږي ګوره الله ناراضه شوی دی دو رکعات نفل کوي او خپل ځان معافی نه غواړي د الله تعالی نه چې الله مونږه معاف کړي او دا باران رحمت په مونږو کې نو بدای باندې الله تعالی باران باندې کو خدای ایمان رو نړو نو دای سویلی هود علیہ السلام تا هاذا عارض ممطرنا دا ورس شراغ کنه دا په مونږه باران راوري او زمونږ حالات بدی سره خوشي ترمذی شریف کی روایت ته چې دا اورز یو ټوکړه راغا کله را نږدې شو هغه نه आवाज راووتو رمادن لا تذر من عاد احدا قوم عاد خاوري کوي پدې کې چې دی یو قسم پرې نه دی دا आवाज د دې په خپل غوګونو واوریدو بهم توبه ونکا خپل کرتوتونو نه باز را نغل به د دین شیده یو داسې تیز هوا راوته د دې ورېزونه
1000 فی گھنٹہ ذخیرۃ الجنان کې چې د حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه لیکلی دي رفتار سره چې د هوا وام او دا غټ غټ کدونو والا خلق به چې د اوچت کل او راو به غرزول کأنهم اعجاز نخل خاویه گویا چې هغه د کجورو د تنې وي چې کوم کجوري هغه شان چې د بیخ نه سوکرو باسي ویلی داسي ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرمين دی هوا بچی دی یو قسم نه پرې خودو تر دې پورې چا به چورا چورا کو نو وی فرمایل چې تاسو ته پته نشته دی ستا رب قومیات سره سوکل چې کم ارم نسل والو وګدو ستونو والو او الله تعالی دا غي پشان خلق په خاریو کې نو پیدا کړی وثمود او قوم ثمود الذين جابوا الصخر اغا ثمود چې کوم تراشلیو کانی بالوادي په وادي کې وادن قرا دی علاقې ته حجر ویل کېږي دا د خیبر او د تابوک په میاس کې یو علاقه ده د زلزلې نه د بچ کېدو لپاره لوی لوی غټ غټ کاڼي او غرونه هغې کې غارونه جوړ کړي او د اوده کېدو لپاره پکې کمرې هم جوړې کړې وې مهمان خانې هم پکې جوړې کړې وې باورچي خانې هم جوړې کړې وې او نور د کور چې دی ساز او سامان یې برابر کړی په یو کور باندې سلسل کاله د دی لګېدلي د نن سبا علماء کرامو چې دی د دغې ځای وزټ کړی دی او دغه ځای کتلی هم دی او هغوی وایي چې یاره دا کورونه چې دی دغه ځای شته کنډراتو سم هغه آثار چې دی دې وخته پورې شته دی فرښتې چې دی چغه وواله او د دی کلیجې چې دی هغه وچاودي دا د حضرت صالح علیه السلام قومو قوم عاد چې دی هغه د حضرت هود علیه السلام او وفرعون ذی الاوتاد او فرعون سره الله تعالی سکړو چې امیخونو والو دا دومره غټ ظالمو چې د به کله خلکو له سزا ورکوله نو په لاسونو او په خپو به ورته میخونه ټکواله چې سړی چې دی ونه خوځي په خلکو کې دا مشهوره وه چې هغه بادشاه چې کم خلک وله میخونه ټکوي دا تفسیر هم کېږي چې دی به په خپلو خیمو کې چې دی د سرو میخونه لګولي د سرو زرو هغه خلک چې کوم په خاریو کې سرکشي نه کړې وي فاکثروا فيها الفساد فسدای ډیر زیاتو کو په خاریو کې فساد قوم عادم او قوم ثمودم او ظالم فرعون خو خپل اقتدار بچکولو د پاره 12,000 ماشومان چې دی قتل کړو او 90,000 حمل چې دی غزه کړو الله تعالی قادر مطلق دی چې کوم یو کس نه د خطر وا موسی علیه السلام هم د پکور کې چې دی او پاللو فصب علیهم پس اورزول پاغی باندې ربک ستارب صوت عذاب دا عذاب کوڑا چا باندې هوا مسلط کا الله تعالی چا باندې زلزلہ راوستا چا باندې چې دی آغا چغه راوستا او فرعونانو سره الله تعالی سوکو چې بحر قلزم کې چې دی ډوب کل ان ربک لبالمرصاد بیشکا ستارب پتاک کی دے پنگرانی کی دے مرصاد غزی ته ویل کیږي لکه مورچا چې د یو کس چې د چا سره دښمنی وي او د ته پته چې دا زما دښمن به بدی راځي او د ورته پټ غلې غونتی کینی او داغه نگرانی کوي داغه سارنه کوي نو معنی به د دې مونږ ادا کوو چې ستاره په نگرانی کې لګېدلې ده
چې تاسو سکوي. فاما الانسان بس بهر الحال انسان چې دی اذا مبتلاه ربه چې کله ازماو کوي د رب فاکرمه بس د عزت ورکی ونعمه او نعمت ولا ورکی مال ولا ورکی اولاد ولا ورکی منصب ولا ورکی عہده ولا ورکی او ډیر زیات خوشاله کی. فیقول ربی اکرمن نو دی وی چې زما رب زما عزت کو. هغه چې دی په مال او دولت کی عزت غنی چې مال او دولت کی عزت ته مال او دولت کی فی نفسه عزت نشته ده. که په مال او دولت کی فی نفسه عزت و نو حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تبع الله رب العالمین مال او دولت ور کړو. ځکه چې په مخلوق کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه اوچت شخصیت نشته ده. لیکن بارها بتاسو اوریدلی وي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې داسې وخت تیر شوی دی چې دوه میاشتو پورې به د هغه په کور کې چې دی اورم نو بل شوی. خوراک څښاک دپاره به اورم نه بلیدو دوه میاشتو دپاره. ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې د قل کجوري چې کمی دي هغه مونږ 2 ورځې پورې چې دی په مړه ګېډه ونه خوړې. د قل کجوري چې کمی دي دا سختې کجوري وي چې د چا غاښونه وي ای خوړی شي بغیر غاښونو والا کسي نشي خوړی. نو دا خلک وایي جوړې مال او دولت کې چې دی عزت دی. واما اذا مبتلاه او بهرحال چې کله ازماوی دی رب فقدر علیه رزقه بس تنکی د باندې رزق. فیقول ربی اهانا نو دی وی چې زما رب زما توهین کو او زی ذلیل کما. انسان دا غنیم چې د رزق په کمۍ کې ذلت دی. دا نظریه غلطه ده. عزت چې دی هغه به د فرعون او د قارون شوی وي. الله تعالی چې دی هغه له عزت ورنکو ذلیل یې کو. مال او دولت قارون او فرعون سره ډیرو خو یې کې چې دی عزت نشته دی. د الله تعالی په نسبت باندې چې د چا تقوا زیاتی پرهیزګاری زیاتی الله نه یره ورکې د هغه عزت وي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم बेशक तासु की ज्यादा इज्जत वाला द अल्लाह ताला पनिज दी हागा दे चिकम ज्यादा तकवादार दे. हाओ कचा सरा द ईमान او خو اعمال سرا ور سرا مال او دولت منو داهو نور علی نور دے. کہ اللہ والا مال ورکړي او حلال مال الله ورکړي او د الله تعالی حق غینا ادا کوي. زکات ورکړي قربانی ورکړي فطرانه ورکړي او شر ادا کوي حج کوي او غریبانو سره امداد کوي. نو دا خو نور علی نور دی. الله تعالی هر قسمه ازمایښونه مونږه محفوظ اوساتي. دا دوا کوي.